مولا بیان کو لکه څنګه چې زه تاسو ته لیکم کنه د بسم الله فضایل بیانول مولوی صاحب په ډېرو جذباتو کې راغی ډېرو جذباتو کې دا وراله وی په دریاب وردانګ بسم الله وای غر کېږي بنا په جذباتو کې دا خبره وکړله نو بس په دې منبر خو چې مولوی صاحب څه وایي نو امیانو مو خبره هم دغه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی هر د لوی شان کار لوی کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شه بلنډې بوچي تاکي برکت نه کم کار چې دم بغیر د بسم الله نه شروع کو کنه دا به برکت په دې کار کې برکت نه حدیث مبارک کې راځي نو هر کار چې شروع کین نو مخکې تنه سوایا بسم الله وایا ځکه چې د بسم الله نه د بغیر کار شروع کو پای کې برکت نه او بل یو وظیفه درته او خمه د بسم الله متعلق دا د سر د درد علاج دی د سر د درد څه شی دی علاج دی عمر رضی الله تعالی دور خلافت ته یو بادشاہ ورته خط راولېګو په خط کې ورته دا ولیکل وی امیر المؤمنین زما په سر باندې ډیر زیات درد دي سمیږي نه بعضې خلکو ته نیم سیرې وایي څوک ته څه وایي څوک ته څه وایي که نه درد توی کله په یو طرف یې کله په بل طرف یې ښه کېږي نه په دوایو نه ښه کېږي نو هغه بادشاه ورته خط راولېږو عمر رضی الله تعالی ته په سر مې درد دی او ښه کېږي نه عمر رضی الله تعالی داسې یو چیټ ولیکو پای کې داسې الفاظ یې ولیکل دغه بادشاه ته ولېږو وی دا په خپله ټوپۍ کې یا په پټکي کې یا غاړې ته واچوه څه چې وو خو دا استعمال کو په ټوپۍ کې کېده یا پټکي کې کېده بادشاه کېښودو د سر درد ښه شو د سر درد ښه شو بیا داسې بادشاه ناست دی وزیرانو سره ناست دي خبرې شروع دي نو چا پکې تپوس وکړو وی حضرت ډېره موده وشوه د سر د درد بیا شکایت نه دی کړی تا خو زما په سر درد یو درد یو بیا دا خبره نه دی کړې خیر دی ولې هغه ورته په جواب کې وي د سر درد خو ختم شوی دی که نه اوس د سر درد کم دی وی اوس څنګه ښه شو وی د مسلمانانو بادشاه چې عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین هغه ته مې ووینو هغه راله یو کاغذ رالیږلی دی په دې ټوپۍ کې مې ایښی دی بس د سر نه درد تللی دی سر درد نشته دی هغه ورته وایي حضرت دا وښایه چې دا څه دي سره سر درد یې ښه کو چې د کاغذ کې دي څو چې هغه کاغذ یې راویستو که نه نو چې کاغذ ته یې وکتل پای کې دا لیکلی شوي بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه پکې لیکلی شو څه پکې لیکلی شو بسم الله الرحمن الرحیم هغې بادشاه ته وزیرانو وی حضرت چې په دې بسم الله کې دومره زور دی نو چې دا بسم الله په کوم قرآن کې موجود ده په قرآن کې به څومره زور وي په قرآن کې به څومره زور وي نو دا د سر د درد لپاره هم ډېره بهترینه وظیفه ده بسم الله الرحمن الرحیم نو غرض مې دا کو چې دا بسم الله چې دا بسم الله نو مولا بیان کو لکه څنګه چې زه تاسو ته لیکم کنه د بسم الله فضایل بیانول مولوی صاحب په ډېرو جذباتو کې راغی ډېرو جذباتو کې دا وراله وی په دریاب وردانګ بسم الله وای غر کېږي بنا په جذباتو کې دا خبره وکړله نو بس په دې منبر خو چې مولوی صاحب څه وایي نو امیانو مو خبره هم دغه ده دغه خبره ده یو بانډچي و هغې مولوی صاحب شکر دی د لوی تاوانه دې بچ کړم زما خو د سیند را پورې کور دی نو چې مانځله راځم نو هم رانه پیسې مان کې اخلي او چې ځم هم مان کې رانه پیسې اخلي پتلو کې راتلو کې رانه مان کې پیسې اخلي نو دا زه په مصیبت ګیر شوی ما دا ورته لوی وظیفه وښوله د تاوان نه دې بچ کړم بانډچي چې دریاب غاړې ته ورغلی د سیند غاړې ته بسم الله الرحمن الرحیم او په دریاب یې وردانګلې پورې وتی دی دا خو یې غټ کار وشو اوس چې بیا راځي چې بیا بسم الله وایي په دریاب راوخېږي دې خوا راوړي یاره وایي دې مولي صاحب خو را سره ډېر ښه کړي دله ډوډۍ کوم دله څه کومه ډوډۍ کوم دا خو ډېر نیک عمله سړی دی مولي صاحب له ډوډۍ وکړه وی حضرت نن به زما میلمه وي ټیک ده مولي صاحب ورسره روان شو چې تلو د دریاب غاړې له نو مولا خو مخکې رواني و مقتدي خو بس خامخا وروسته رواني که نه چې دریاب غاړې ته تللي مولي صاحب ودرېدلی ده ورته وایي ځه که نه وایي څنګه ځمه وایي وردانګه که نه وایي کښتۍ کم د څنګه وردانګمه وایي تا نه وایي چې بغیر بسم الله وایه بغیر د کښتۍ پې وردانګه وایي خو دې خوار نه کړی که ما غر کوي هغه زمونږ خولي دي چې زه به بسم الله وایم وردانګمه به هر حال دواړه په جنګ شوي دي ښه په منبر راته یو سوی په خپله پې عمل نه کوي دا دې زغر کولم او په خپله پې نه ځي اوس په دې خبره په جنګ شوي دي مولي صاحب ورته وایي چې هغه زمونږ خولي نه ده د صحابه کرامو خولي وي د پیغمبرانو خولي وي زمونږ په خولې دا چېرته کېږي په جنګ شوي دي بیا ورته دغه څه ویلي دي ای بانډچي ورته ویلي مولي صاحبو کومه وظیفه چې تا ماته ښودلې ده که نه کومه وظیفه چې تا ماته ښودلې ده زه چې دې سیند غاړې له راشم وایم بسم الله الرحمن الرحیم په دې پورې وځم بغیر د کښتۍ نه پورې وځم او د هغې طرفه چې راځم بیا ووایم چې بسم الله الرحمن الرحیم بیا دریاب ته راخېږم راځم پې ما خو به کامل یقین نه کړی و کېدای شي ستا په یقین کې صحیح کمزوري ته ځکه یېرېږي نو غرض مې دا کو چې ګورې دا څه غواړي یقین غواړي هر الفاظ څه غواړي د زړه یقین غواړي یقین غواړي یقین غواړي
تېره ورځ کې ماته یو مولي صاحب تاسو ته پته ده زه کله کله ماله دم درول هم څوک راشي که نه زه پې څه وایم زما سره جدا څه دي هېڅ هم نشته دی تېره ورځ کې یو مولي صاحب راته وایي مولي صاحب وایي ته پې څه وایې ما ته لږ وښیه مې یقین په الله وکړه سر را سره پسې خو دغه قرآن دی حدیث دی نور ولې زه سوار ګرې زه ځان له جوړ کړم آخري صورتونه دي ما ته خلک مولي صاحب زموږ سره به ځي زموږ سره مریض راته ډېر خراب دی زه ورته ما لږ آخري 3 صورتونه پې ووایه جوړ به شي نه مولي صاحب ولې زه به پې هم دغه وایم که نه زه به پې څه وایم خو چې مونږ وایي زه چې وامه قسم په الله زما دا یقین وم زما د خولې نه وتل او د دروغېدل یو دي درغېدل یو یقین خبره ده هېڅ هم نشته دا ټول دمونه په قرآن کې موجود دي حدیث کې موجود دي سواګري څه شی نشته دی